دا مسله ذکر کړي چې دا مسله بل چاته بل ته ورسوا التشجيع بالتبلیغ یا پکې 300 دی حروف پکې 1256 حاصل سورۃ صداقت د پیغمبر او د قران دی او زجر دی د پاره د مورزینو لس صفاتونه د هغه چا دي چې هغه د قیامت یې هغه ته مراد ده سو کوئی مراد د رحمان نوم دی سو کوئی پینزم سلورم قولاره چې دینه مراد یو تختی د نور نه هغه ته نور وای تختی د نور نه دارنګي پینزم قولاره چې دا الله نور نه مراد نصرت ته نه الله رب العالمین قسم کوي په نصرت ته مؤمنانو باندې چې الله وې زبر د مؤمن امداد کوم شپږم قولاره چې دا په جنت کې یو نهر دی داغه نوم سره نون دی او پټول کې صحیح قولاره چې دا د حروف مقطعات نه دی چې د دې پویا الله تعالی صرف نون الله پوی په معنا د دې حروف والقلم وما يسترون گواد قلم او چې دای لیکي قلم د چاره قلم کم دی فتح العزیز کی ذکر کوي چې شل قسمه قلم دی ها سو شل قسم یو نمرات قلم الایجاد دی قلم الایجاد چې الله رب العالمین اولنې په دنیا کې چې پیدا کړو قلم پیدا کړ نو الله تعالی قلم به الله تعالی کا قلم به سولی کما وي تر قیامت چې سکیږي نو هغه سکا ولي یا دې مراد قلم الایجاد دی دویم د دې نه مراد د نجومیانو قلم دی او ګوره دا ټول قسم کوي الله چې قلم د ایجاد گواده چې مان ته نعمت ربک به مجنون تله ونه نه قلم د نجومیانو گواده چې تله ونه نه دریم قسم قلم د اهل الابجد والرمل ابجد والا قلم سره گواده چې ما انت بنعمت ربک به مجنون څلورم قسم قلم د تاریخ والا گواده چې ما انت بنعمت د مورخین قلم گواده چې تله ونه نه پینزم قلم د ملائکو دی دارنګ شپږم قلم د فقهاو دی وم قلم د وزراو دی د وزیر خزانه دی هغه په دې باندې گواهه چې ما انت بنعمت ربک بمجنون اتم قلم د حساب والا گواهه چې تلې ونه ني نهم قلم د باچاهانو گواهه چې تلې ونه نه لسم قلم د مفتی د تپوس والا گواهه استفتاء والا هغه گواهه چې تلې ونه نه پیغمبره یو لسم قلم د طبيبان او ډاکټرانو گواهه چې تلې ونه نه دولسم قلم او اهل الشرطه د پولیس قلم گواهه چې ته لیوانه نه دیارلسم قلم القضاتی قلم د قاضیانو گواهه د چیف جسټس گواهه چې ته لیوانه نه دولسم قلم او اهل الفتوا د مفتیانو قلم گواهه چې ته لیوانه نه 14 قلم اهل الفتوى پنځلسم قلم اهل الميراث د میراث والا قلم گواهه چې تلې ونه نه سوالسم قلم د کرام الکاتبین گواهه ولسم قلم اهل الخط د ارخط والا قلم گواهه پیغمبر چې تلې ونه نه اتلسم قلم د حساب والا چې کوم د نور او د سپوږمۍ حساب کوي نو هغه گواهه او نلسم
قلم الحکمائی دو خيار خلق قلم گواده او دولسم قلم العلماء د علماء قلم سدي دا ټول په دې باندې گواره چې مان ته نعمت ربک بمجنون ته په نعمت درب دی لیونه یا په مهرباني در باندې الله در باندې مهرباني کړی دا تا ته خدا لیونه وای دا خلک کنا خو ته ګورې لیونه نه و ان لک لاجرا یقینا استاد پارا خامخا مزدوری دا علی ازل المشرکین قاسمی وای په تکلیف د مشرکان باندې دا مشرکان چې کوم تکلیف تعالی درکې نو په دې باندې تا ته د مزدوری ملاويږي اجر ملاويږي غیر ممنون به حسابا و انک لعلى خلق عظیم یقینا ته بهترین اخلاق باندې یو معنا ده چې خلق نه مراد څه دی اخلاق نو کان خلقه القرآن عائشہ ته پوښوي د رضی الله عنها چې د نبی له سلام اخلاق سو اخلاق قرآن او بیا څه مطلب دار چې هغه با ناس تا ولاړم لاس ته ټول قرآنو چې رسول الله به تعالی دنو تا ته به دا قرآن ښکارې ده یادار چې خلق نه مراد دین دی یقینا ته په دین اوچت باندې خلق الاولین مخکې تیر شوی کنه چې دین دړم بنو ده پاسا تو بصیر و یبصرون زردا چې ته بویني و یبصرون او دی بویني بی ایکم المفتون چې کم یو تاسو نه لیونه ده یا بعد پاره د الساق ده چې په کم یو پورې لیوانتو په واسطه ده ان ربک یقینا نفس او عالم خپویږي به من پاچا باندې ولان سبیلی چې گمراه دي دلاري د الله نه والله پویږي په هدایت مندون کو باندې زجر د نمبر 10 د پارا وې د نمبر 10 نزان ساته نمبر 10 پلات تویل مکذبین ولید ابن مغیره دی او دا کارونه پکې دي پلات تویل مکذبین تابعداري مکو د درو جنو یو صفته دا شو دویم ودو لو تدهنو پيدهنون غواړي دی لو تدهنو کچره ته سستی وکي په مساله کې نو پيدهنون نو دی بم سو وکي سستی کې مطلب دا چې مخ کې ویلو سورې یونس کې کنه چې د دې کتاب په ځای بل کتاب راوړل نو موږ منو دا رنګ دای ویلو چې دې کې لګه تبدیلی راواله نو موږ منو نو الله وی ودو لو تدهنو غواړي دی کچره ته سستی وکي پيدهنون نو دی به سستی وکي او دوه نسل کې تیل وته وکي پوښي نو چې تم تیل مال غولږي کنه تیل مل ولګي د دې لپاره ها وې دا حکمت ته کنه یاره چې په حکمت سره کار پکا حکمت ته یو مداهنت ته ها یو حکمتي چې مسله کې الفاظ صحیح استعمالوا مسله ګرمه پوښ خو لهجه نرمه ٹھیک دو مسله ګرمه لهجه نرمه ایو دادا چې اوس مسله او تفرید نه غي ته به څه وای مداهنت وای صحیح ده سستی کوي ولا تطيعوا تابعداري مکوا کل حلافین د هر یو قسم کوونکی حلاف چې ډیر قسمونه کوي دا دویم خباست ته دریم خباست مهین سپک سپان دی سپک دی ذلیل دی او څلورم صفت دار حمازین غیب لګون کړي پینځم مشائم بنمیم لون کړي په چغلې باندې چغل خور دی نو اتا شپږم صفت دار چې من نایل الخير من کون کړي خیر لرا قران او سنت من کوي د قران نه خلق را من کوي معتدین اسیم وم او اتم صفت معتدین تجاوز کون کړي اسیم نو ګناګار دی نو قتل نو بد زبان دی قتل نه هم صفت چې بد زبان دی نو بعد ذالک زنیم پس تدینا نمبر 10 چې کم دی نو څه دی زنیم ولد زنا دی یعنی نمبر 10 حرامي دی دا وکنزل نه نو چاته و چې حرامي کنه نو څه دی خیال دا وکنزلی کنه نو دا بعضې د کافر په کنزلو هم خفه کېږي د کافرو په کنزلو خفه کېږي نه لکه کافر ته یې کړلي نو تا ته خو نه دي کړي بعد ذلک زنیم پس د دې نه نمبر 10 حرامي دی یا امام قرطبي ذکر کړی دی چې مفعول دی څه شی دی
مفعول دی. صحیح ده. زنیم لیس یعرف من ابوه، زنیم لیس یعرف من ابوه باغی الام ذو حسب لئیم. وی دا حرامی دی او پلار معلوم نه دی، نو دغه ته وای نو او مورم بدکار دی. وای ان کان زمالین دا چې دی خاوند د مال و بنینو د زامنو، زامن مشتری مالدار دی. کله چې ولوستل چې په د باندې آیاتونه زمونږه قال دی وی ساتیر الاولین قصې دړم بنو خلکو دی. سنسمه زرد چې داغ به ولګو د علل خرطوم په شونډک د باندې په خړتم د باندې. الله وی دا شونډک وران دی کنه، دا خړتم یې ګډ وډ دی، نو په دې باندې بوله سو ولګو داغونه ولګو. وګوره د داغونم چې خلک لګي نو خلک په مخ باندې نه لګي، په شونډو باندې نه لګي داغونه. پوهیږي کنه اوس په نه به ګرم کړو خلکو به داغونه لګول کنه. پوهیږي کنه د بعضو بیمارو لپاره دا په خوا علاج اوس په څوک دا نه کوي کنه. حدیث کې من راغلی ده، حدیث کې من راغلی ده. کتاب الطب کې امام چې کم دی نو څه دی هغه امام بخاری او داسې نور محدثین هغه ذکر کوي. نو دا الله وی زبه په دې شونډک باندې سو لګوم داغ ولګوم. ان بلوناهم یقینا موږ امتحان کړو په دې باندې لکه څنګه چې موږ امتحان کړو اصحاب الجنتی په باغ والا باندې. کله چې قسمونه وکړه لا یسرمنها چې خامخا به شوکې دی لرا مسبحین په وخت د سبا کې یو سړیو او داغه باغو هغه په دې باغ کې چې کومه میوه وشو نو درې ایسې وکړه. یو ایسه به د خپل اهل او عیال لپاره او یو ایسه به غریبانو لورکړه او درې مې ایسه به واپس په دې باغ باندې لګوله. چې کله هغه وفات شو نو زامن مشوره وکړه مل زمونږ د پلار هم خلیوانه یو ښه اوري الکه درې سي کې سلا ولیرا سار چې دا باغ شو کو کنه وختي زو چې مسکینان راضي راضي او موږ ته سوزکی ډکلیو فروټ منډي تم رسولي. صحیح ده. هنو دای دا مشوره وکړه سار پاسې دل زکه چې د پلار خو مسکینان د کډو کنه چې کله باغ شو کېدو چې غریبانان بل تراجم نو دی چې لاړل تلته چې وکړه نو تور شپه ده ایره ده سنشته جوړې لار را نو ورکا شوی ده په بل طرف راغلی وکړه ځکه تور شپه ده پته نه لګي. نه نه لارې مارې خبرې نشته دی او کار روان شوی دی. ښه یو ته ما غرته نه ویل چې تاسو ګوره د الله حق جدا لري، د الله حق هغه ورکې د الله بندګانو پوش بیا یو بل ملامت کوله. ها پښتانه متل کوي چې د خزینه منګې ماشي نو بیا بډه روي به بډه رواله خو بیا خو کار شوی وکنه باغ نه الله خلاص کړ. ولا یستثنون یو معنا دار چې ان شاء الله یو نه ویلا خدا معنا ټیک نه ده. دغه وجه دار چې په ان شاء الله باندې خو الله سزا نه ور کوي چې الله ولا غون باغ سکه تباک. د دې وجه استثناء جدایت وای کنه نو مطلب دار چې د الله او د مخلوق حق جدا نه ک شرک وکړه په دغه باندې الله عذاب ورکړل. ها پتوا پاله اتوای په من رب کاراله په دې باندې عذاب دربستانه او دللو ودو پاس بات نو ګرځیدو کسوری کلیلتی سودا روح المانی وی پشان د تورې شپې ایرشو یا کر رمادی ابن عباس وی پشان د ایره وګرځیدو پتنادو نو आवाज یو کوم سپین په وخت سبا کې ان دولا هر کوم چې سار وختي لا شیخ پل پس الله ان کنتم صارمین کچری تاسو شکون کې وې دی لرا پن تلقون لا لهم يتخافتون دې پټه پټه خبرې کولې ولی الله يدخلن اليوم چې داخل نشي دې تنن وځي پتا سو باندې مسکینان وغدو او وختي لاړل اعلی هر دین پمنه کولو د غریبانو باندې قادرینا قدرت والو یا ځان قادر غنون کیو چې دای راضی راضی نو مونږ با میوي شکول او بسنبال کړي بمی یا قادرون یقدرو په معنا د سره د تقدیر نه تنګي ته وي نو په اعلی هر دین پمنه کولو د فقیرانو باندې قادرینا او تنګی را وشتون کې په غریب باندې مطلب دا چې دلبته سن ورکو کله چې ولید قال دی ول ان لدوالون یقینا منګه ورکون کې یو لار لرا لار ران ورکشوا بل انو محرومون بلکې من به نصیب یو قال اوستم ول غرد دینا الم اقول لكم ما تاسو تن ویل لولا تسبحون ولید الله تعالی پاکین نه بیانوي په توبې سره
ویل دی سبحان ربنا پاکی در رب زمنګ لرا انا كنا ظالمین طاغین ظالمین یقینا موږ ظالمان زکو چې د مسکین خلافم قسمونه کول چې هغه لا بسنه ورکو نو مخامخ شو باز ردین باز تا یتلاومونا چې یو بل ملامت کو قالو دی ویل یا ویلنا هاي افسوس دی موږ لرا انا كنا طاغین یقینا موږ سرکشا اسا ربنا قریب د چې رب زمنګا ایوب دلنا په بدل کې را کې موږ تا غوړه د دینا ان الی ربنا راغبون یقینا موږ خپل رب تمینه کوون کیو کذالک العذاب والله اذا قرنګ عذاب د دنیا او خامخ عذاب د آخرت چي دي اکبر ډېر لوی دی لوکانو یا لمون ارمان کې دی پویدل ان للمتقین بشارت بعد التخویف یقینا د پاره د متقینانو عند ربهم په خوا درب کې باغونه د نعمتونو دی فنجل المسلمین آیا ګرځو موږ مسلمانان په شان د مجرمانو مالکم څه شوی دی پتا سبحانه څه دلیل تاسو لرا کې پتا کوم سرنګي فیصله کوي ام لکم کتاب آیشتر استاسو لپاره کتاب پی تدرسون چې تاسو په دې کې لولای جواز د شرک چې ځان له پکې شرک جایز کوي ان لکم یقینا استاسو لپاره پی په دې کې لما غدي تخیرونا چې تاسو غوړه کوي ام لکم ایمانون استاسو لپاره قسمونه دی علینا پمن باندې بالغتون رسیدون کی الی یوم القیامت تر ورځې د قیامت پورې ان لکم یقینا استاسو لپاره لما غدي تحکمون چې تاسو فیصله کوي چې موږ به جنتیان یو سلام تپوسو کر دینا ایوم بذالک زعیم چې کم یو د دینا په دې باندې ذمہوار دی عام لهم شرکا آیا د دې لپاره شریکان دی راته دوی کې په شریکانو باندې کانو صادقین کې چر دي رښتینی یو بغرت باندې یکشف وان ساقین چې کار وکړي شي پندای او را بلل بشي سجدو ته فلا یستطيعون ندی په طاقت نه لري یا دا مطلب دی چې د دنیا سره ولګوا چې کله کله سړی باندې عذاب راشي کنه نو دی بیا پنسي سنډي کنه لکه زلزلہ راشي نو پنسي سنډي او پنسي را برکړي نو یکشف وان ساق صحیح ده یادا دا چې د دینه مطلب جواهر ماجدی مدارک او جمهور علما وایي چې اصل کې دا کنایه ده د سختۍ نه په اورت باندې چې سختی براشي او دی برابر شي سجدو ته نو پلا استتیون نو دی به طاقت نه لري یا شبیر احمد عثماني رحم الله وی د دینه مراد د الله تعالی په صفاتو کې او صفت ته چې د الله رب العالمین هغه صفت هغه بچمو کوي نو دی برابر شي سجدو ته نو دی به طاقت نه ځکه حدیث کې را دي چې الله رب العالمین کړه دغه کشف د ساقو کې کنه نو دا ټول مسلمانان به سر به سجود چې به اختیار به پریوزي او کافر او منافق چې دی د هغه د املا به تخته شي تخته هغه به سجده نشي کولای پزرنی پریدو مالرا خاشعت ابصارهم ذلیل بایستر کې د دې رسیدلې بدی ته ذلت یا پټکړې بدی لره ذلت وقد كانوا یقینا ورود یو دور ال سجود چرا بلل به شو سجدو د دنیا کې او دی خروغ را موټو به د الله د دین کار نه کاو منځونه نه کول دلته نو التبه مستجد نشي کوله پزرنی تسلی نبی علیہ السلام ته پریدو مالرا پس ته بیان نو هغه سوچ تکذیب کوي د دې خبره او د دې قران سره استدرجهم زردا چې په دمه دمنی سودی لاره د اغازین لا یعلمون چې دین پویږي اعراف 182 کې تیر شوی و هم لهم او مهلت زما د دې لپاره انکه دی متین یقینا تدبیر زما مضبوط ته ام تسالو اجرا آیات غواړي د دینه مزدوری په هم مغرب مسقلون نو دې د تاوان درانه کلی شوی دی ام عندهم الغیب آیا د دې سره غیب دی په هم یكتبون نو دی لیکي پس بیر صبر کوا تسلی صبر کوا د پاره د فیصلو د فیصله درب ولا تکون او مکیگا پشان د مئی والا سوافات 125 کې ذکر شوی داغه پشان جلتی مکه او چې هغه جلتلو اذن دا کله چې आवाज وکړه وهو مکذوب او د غسکل شوی لولا ان تدارکه کچره نو رسیدلې دتا نعمت من ربي درب د طرف نه لنو بيدا خامخا بغرزول شوی بالعراء په کولاو میدان باندې په خالی مالی میدان وهو مذموم او د بزان ملامت کون کېو یا بدحاله بو نو رحم په الله وکړو بدحاله نشو پښتباه رب غره کدل رب د دوی ګرځاو دلاله من صالحین د ډلې د نیکانو وای کاد الذین او قریب رچا کسان چې کافران دي لا یسرقونک چې او خو تعالی را به افسارین پته سو نظرونو باندې
کله کله کافر د باندې نظر ازمای کنه په نظر کوي دي. نو دا آیات وایا لما سمعوا ذکر کله چې ووري قران او وای دي دا لیونه ده. جواب پاول کې شوی کنه چې ما انت بنعمت ربک بمجنون ته لیونه ني. نو دې تا ته لیونه وای سبا او بل دا چې ده نظر د باندې ازمی په نظر باندې د خرابای چې قران واوري لکه عجیب قران ولا ورزي پوهیږي کنه. نو ته دعاګانې کوا چې د نظر نه څه شي بچ شي. وما هو او نه ده دا الا ذکر للعالمین مگر نصیحت ده د پاره د مخلوقاتو. امتیازات د قلم یو صورت ممتاز او په تسلی نبی علیہ السلام ته دارنګي صورت ممتاز او په ذکر د لسو صفاتونو د پاره د مداهنو. دریم صورت ممتاز او په معنا د مداهنت سره چې مسله کې با مداهنت نکي. څلورم ممتاز او په ذکر د اصحاب الجنه په ذکر د صاحب الحوت. سورۃ الحاقہ یو کم او یایم پښت قلمنا او اته او یایم دی پښت سورہ ملک نه نازل شوه دی. ربط او تعلق د مخ کی صورت سره داره. مخ کی صورت کې قلم کې د دنیا یراوه اوس دلته کې 15 واقعات د غیر پر ذکر کړي. یا مخ کې تحزیز علی الدعوه تبارک الذی اوس دلته وای چې څوک د دغه مسلې نه انکار کوي نو داغه د پاره یرا دعوه د صورت تخویف اخروی د اخرت یره ده. به اتیان القیامه چې قیامت برازي. الحق ثابتیدون کې ورځ ملحقا صدا ثابتیدون کې ورځ مطلب حقا څه مطلب دی د حقیقت نه دی چې حقیقت به پکې ښکار شي. اوس خو پته نه لګی کنه چې حقیقت څه شی دی او دروغ څه دی. او دغه د څه ورځ ده چې په دې کې به چې کم دینو حقیقت څه شي هغه ښکار شي. یادا ده چې ثابتیدون کې ورځ او څه دی لوی شان د ثابتیدون کې ورځ او څه په یکتارا چې د ثابتیدون کې کذبت نمونی د عذاب تکذیب کړو سمودیانو او عادیانو بالقارعه دا غورز ټنګون کې غوګونو لرا د سورج دا چې غوګونه به ټنګي غوګونه بشلای. پام ما سمود وسی تفصیل کوي ارج سمودیانو نو هلاک شو بتواغیا د وجد سرکشینا یا بتواغیا نه بسوی هتی تواغیا پاغه چاغه چې کم دینو سوا د ملائکو دو وس او اختیار نه وتلی و. هر چې عادیانو په اول کبیرین سرسرین تباشو پاغبات تیز باندې عادیات چې تجاوز کوونکو سخرها چلولې په دای باندې 7 لیالین د 22 شوال نه شروع شوو د شروع ورځ او د بل شروع پورې سو شروعونو 7 لیالین وش په وسمانیه ایامین و تورز حسوبا پر لپسی. مدارک وی متتابعا غریب القرآن وی متتابعا قاسمی وی متتابعا یو بل پسی. یا حسوم من چې په دای باندې وسپیری پتر القوم تبین قوم په دې کې سورع نسکورو کانها اعجاز نخل لکه چې دا سټه د کجور دی خابیارا پروتی یا د ویخ نوتل شوی په حال تر علهم آیات وینه د دې د پاره می باقیا سباقی نه ښه سو پکې پاتې دی وای یو نه پس پکې پاتې دی نه ټوله تبا کړ. وجا فرعون درې منمونه راله فرعون هغه سوچ مخ کې د دینا والمتفقات او څلورم نمونه هغه خارونه الټه شوی بل خاطیا په ګناہوں باندې دغه خارو الټه شوی ګناہوں کړو د لوط علیہ السلام قوم پاسو نا فرمانی کړو د استاذ درب وینه ول دیلرا اخذت الرابیا پنیولو سخت باندې ان یقینا منغا لما تغلماو دا پینځه نمونه کلا چې تجاوز وکوب حمل لاکم پل جاریه نو بارم کړه تاسو سوارم کړه تاسو پل جاریه پاغه کیشته چلیدون کې په سفینه تل جاریه په کیشته چلیدون کې کوم سوار کړلای لنجعلها د دې لپاره چې وګر سعودي لرالکم تاسو لپاره تذکرۃ النصیحت وتایها او یادو ساتي دی لرا اوزون وایا وګونه یاد ساتون کی پیدانو په غپ سورې اثبات د قیامت او مسأله د نفخي او د شپېلې کله چې پوکل وکړي شي په شپېلې کې نه پتو وای دا یو پوکو
وحملت الارض او پورته بشي را پورته بشي غرونا لازمکا وحملت الارض را پورته بشي زمکا یعنی رفعت من اماکنها علامه خازن وای د خپل زین برا پورته شي اوس خو صدا غرونه په میخونه دي کنه نو بیا بس شي را کولو بشي والجبال غرونه په دکتا دکتا وایدا او بجړکیږي پجړکېدلو یو سره یو جړک بوکی په دغه ورځ باندې وقات الواقع واقع بشي واقع کیدونکې وانشقت السماء او بشلیږي اسمان په یوم ایدین دا په دغه ورځ باندې واهیا سستی والملک و ملائکه علی ارجائها په اطراف د اسمان بوي ويحمل عرش ربک او بارکړې به تخت درفستا فوقهم د پاسه د یوم ایدین په دغه ورځ باندې سمانیا اتسفونه وي سمانیا د څنګه اته کسان بلکې سبي اتسفونه وي ابن عباس معنا کوي اتسفوب وي یوم ایدین په دغه ورځ باندې تو ردونا تاسو به پیش کولای شي لا تخفا منکم نب پټېږي تاسو نه خافیا یو نه پس پټېدون کې یو مطلب دا دی یو نه پس پم نه پټېږي یا خافیا یو خصلت خافیه یو خصلت بم تاسو نه پټېږي هر څه بخکاري فاما منوتی کتابه وس بشارت د عمل نامه چې بعد خلک دسي چاغي تبع عمل نامه په خیلاس ملويږي او بعضو ته په ګس لاس فاما منوتی کتابه هغه سوچ ورل شورت عمل نامه ده بیمینی په خیلاس باندې په یقول دی به ها او مخرو کتابي راشي اول ولي عمل نامه زما دی بچغه وي خپلوانو ته چې راشي ز پاشم غره انعام راته څه میلا شو کپ مل گیا کپ میلا صحیح ده کنه د دنیا په امتحان کې څوره د مخ کې ریزلټ وکړه پوهیږي نو د مدرسو دم داسي او د جمعه دغه د سکولونو دم دغه سي نو څوک پاس شي نو څوک پیل شي او څوک په کې لا انعامات والی ناغه پاسم را رواني هغه انعامات والم را رواني او هغه پیلم را رواني نو کم ډیر خوشاله او بیا ورپسې نمبر 2 هغه پاسم خي او هغه پیل شي ناغه تور مخونه نیولې هغه غونه زیل شوی او ګډوډي کنه خبره پښوی نه دقه سی به الته کې دغه ترتیب کیږي سبا چاته با اعزازي انعامات ملويږي چې هغه کار خکړه دي او څوک بدسي چې صرف پاس بشي قدر ده پويږي او څوک بدسي چې مکمل پیل شه پويږي څوک بدسي چې په هغه وخت کې خلک پیل کی خو به چې کم نه ورستو سوږي ډیر خپایو یا دسی چې تورا چرګ مرګ سکول ته یو سی جوسو کی استپاس امونګه امتحان اگسته دلته نه یو ماشوم پکې په جاړه شي کنه پوهیږي کنه نو خو هغه یو لفافه پرتا وا جاغلم په کیسیس بند کوم وریاره اوس دا سړی هغه ماشوم دی بیخي کنه چاړل کوئی ماته پکې ګورسه دا غلا کړه نو مارته امتحان خو وې دیتا چې وای په کلاس کې څو کسانی درې کسانی عام خدا روټین دی اوس دلته نیم خبره چې به ټول له انعامونه ملويږي داغه خصوصي موار نه دا ټول پاش او پاس کو جدا خبره ده پاس کو ټول دی کنه خو پیل خو به تقریبا یو هم نو ولکه دا چا په کې اعزازي نمبرات غشتي دي ناغه ته اعزازي انعام ملاوي پوښوي دا غلې نو دا زمونږ امتحان هم سم د پاکستان الیکشنو چې چا ګټلې وم خپو او چې چا بیللې وم خپو بس بیا مو یاره دا ولم شو اخیرم ش بیا پکې نی ووري دغه چې خلک پکې موږ خلک د خوشالولو لپاره کوو ناغه چې خلک پکې نو بیا یې سپتن در لګي کنه صحیح ده نو دی به اقرأ کتابیا اولول عمل نامه زما انی ظننتو یقینا زما یقینو ځوان په معنا ده یقینا زما یقینو ان ملاقات حسابیا چې زبا ملاويګما د حساب زما سره په وبیشت راضیا د په پاغه زندګي خوشاله کی حدیث کی راځي نبی علیہ السلام ژوند به تیرې پلا یموتون ابدا چرې بم په مرګ ناراضي دویم دا روغ رامټ به بیماری به ناراضي بیماری بالته کی نه یو ځکه دلته کې علاجونه ډیر کړي دي او روحاني علاجونه کړي
جسمانی نه یاد روحانی علاجونه کړي دي نالته بیماری ناراضي صحیح ده کنه او بل لارا چې الته وتر او تازه یو څه تکلیف به پکې ناراضي اول ته ټول عمر ځوانانی بوډاواله به پکې ناراضي صحیح ده کنه په جنتین عالیا په باغ اوچت کې وای نو کته اوچت نو میوه به څنګه خورما وی قطوب هادانیا میوه بنز دی ویلې بشی دیتا کلو خوري واشربوا اسکي هني ان مزیدار بما اسلفتم د دی وجنا چې تاسو نیک اعمال لګلو په ایام الخالیا په غورزو تیر شو کې و اما من اوتی کتابه دې مړ هغه سوچ ورل شو دتا عمل نامه د پګس لاس باندې مونږ چې سکول کې به د ترتیب کاو چې کوم به پیلو جداغي نمونه به واغست او بس پتعین البته کلیل باز ګل بشکنه اچا نمونه به چوانه غس جوغه بسو ابا پاس مخ کې به د سی وس پته نه لګي چې وس ترتیب دی خبره پوښوي نو چاته په ګس لاس باندې ورکلې شو ناغه څه پیل شګنه نو دی به یا لیتنی های افسوس دی لموت کتابیا چنوي راکلې شو عمل نامه ارمان چې دا اډو امتحان شو نه ونه خابه دغه ما په کې سره کولې نمبر واغستې ولم ادرز نه پویدلې ما حسابیا چې سره حساب یا لیت های افسوس دی کانت القاضیا چې وې دا مرګ زما فیصله کوونکې بس فیصله شوی اډو سره راپورته شوی نه ماغنا نیمالیا پایدران کلمات مال زما هلکانی سلطانیا هلکانی سلطانی هلاک شو زما سلطانیا یو مطلب د سلطان من دلیل شخه هغه دلایل په دنیا کې د شرک او بدعت د پاره ویل د خپل خېټې نه خو شو اچرته لاړ لوس هلکانی دلایل خو زما تباش یادا د هلکانی سلطانیا هلاک شو زما بچا یو زما غلبا دنیا کې خو بچا الله خذوه ونی سید بدماش فغلوه ات کړي وتا واچوي اقاری سے بویل الی اقاری سے بغبد سمانه کولا چې خذوه هلک ونی سید طالب او فغلوه قلتی وباسي صحیح ده کنه دا د قاریان خبري دي کنه قاری غریب خو خپل غریب د سنه خبر دی کنه د قران نه خبر نه دی کنه صرف راټه صدا لګولې دا نو فغلوه څه مطلب دا دی ات کړي و تور واچوي ثم الجحیم صلوه به جهنم ته دننه کې ثم په سلسلتین به پاغ زنجیرونو کې زرعها چې داغي غزونه چې دی او داغي وګدواله چې دی مدارک وي طولها داغي وګدواله او یا غزه دی پس لکوه نو پاغي کې عمل کوي او یا غزه دی نو ته یا غزه همړه دومره نه دی خو کنه وینا نه کنه دا یا غزه خود ملائکه غزونه زما استاد غزه نه دی وې د ملائکه په غز باندې سو غزه دی او یا غزه دی بزرائل ملائکه ابن عباس وی حسن بصری وی او یاد 70 نه مراد عربو چې بشمار یادین 70 یادین ځکه په دنیا کې ورځې سودی و او انسی سودی 10 د 10 نه اخوا بیا ایک شروع شي کنه نو 100 دای 70 نو دا بشمار شو صحیح ده انه کانا یقینا دی ولا یؤمن بالله العظیم چې ایمان نه راړو په الله باندې چې لوی ذات ولا یحزو او تیزاول نه کول په توام د مسکینانو باندې پلیسله الیوم نشتره د پارانه نوزیهاونه دلته کې حمیمون گرم دوست او مخلص دوست ولا طعام نو طعام الا من غسلین مگر د وینو زونه نه بخوري دي لاله مگر غټ ګناګاران فلا اقسم زګوا کوم مقاصد ثلاثه زګوا کوم بما پغا تبصرون چې تاسو وینئ مناسبت دا دی لکه څنګه چې تاسو ویني او سنویني نو دا بمنی دا خبره بمنی چې دا پیغمبر او دا جبرئیل علیہ السلام پیغمبر ترازی پوهیږي کنه وما لا تبصرون وغه تاسو نه ویني انه لقول رسول کریم یقینا دا وینا د رسول عزت مندا وینا د رسول عزت مندا وما هو بقول شاعر او نه دا وینا د شاعر شاعرانه کلام نه ده عمر رضی الله عنه راغله ده نبی رسول الله خیرت کوي په منځ باندې ولاړل او د رسول الله په مرګ پسې سره راغله ده صحیح ده نو چې راورسېد نو بای ویره تورې چې وګ ته کېدم چې دی وایسه دی سو ناغه پدې کې خبره ده څه وشوه چې رسول الله دا سورۃ الحاقه اغل ولي ښا نو
دې آیاتونو ته راورسېده چې انه لقول رسول کریم، یقینا دا وینا د رسول عزتمند ده. عمر ویل یاره ډېر خوان پکې دی، وږي خیره که نه، قرآن ته چې غوږ کېښودو نو بیا پکې پوره کمال دی. کافر دی علاقه مسلمان شوی نه دی، نو غوږ یې کېښوده، ډېر خوند دی پکې، ډېر خوندور کلام دی. دا راته څه شعرونه غوندې ښکاري، لکه دا شعرونه هم په خلکو خواږه لګي که نه. هغه موږ سه یو لانجمار تلو، نو دغه له تلو چېرته څه کار و، نو هغه د هغه د ګاډي نه په ګانو بجانو بغیر ګزاره نه کېږي. نو ما ول خپل کارډ ورکړم، دا ور واچوه که نه. نو چې هغه ور واچو، نو هغه به پکې هغه نظم کاته چې په کم کې به جانان جانان څه به پکې جانان جانان به، نو هغه ته خپل جانان مقصد څه دی اغوستو، والله والا مرسه چل شو، اړیر مس مخلوق دی که نه. بهرحال مسله داسې وشوه چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم دا الفاظ ویل وما هو چې انه لقول رسول کریم، نو عمر ویل دا جوړې چرته شاعري ده، ځکه شاعري په خلکو باندې ډېره خوږه لګي. دا نعتونه د خلکو ډېر خوښي که نه خوښ، دا هر چا سي خوښي که نه، پوه شوې. نو بیا د نبی علیه السلام په خوله باندې دا آیات راغی چې وما هو بقول شاعر، دا ګوره شاعرانه کلام نه دی، دا د شعر نه دی، ولا بقول شاعر نه ده دا وینا د شاعر. قلیلا ما تؤمنون، ډېر لږ ستاسو نه مني. لکه قلیلا کې دا ماده د قلت هم څه ده لږوالي ته وایي، او دا لام دو زبرلن چې ده نو دا هم د لږوالي دپاره راغلی دی، تنوین للتقلیل دی. صحیح ده. نو څه مطلب ډېر لږې څه دی منی. هر مجلس تلاړ شه، په هر مجلس کې بلا شی مخلوق ناسي، خو د قرآن مجلس ته چې راشي نو یو څو دوه نیم درې نیم کسان ناستي اکثر. صحیح ده. نو قلیلا ما تؤمنون، ډېر لږې ستاسو نه مني. عمر ویل یاره عجیبه سړی دی، ما وویل چې د شاعرۍ خبرې دی، نو سړی جوړې زما د خبرو نه خبر شو، هلکه دا سړی راته هغه قیسو والا ښکاري، هغه مداري به نه ناست، په هغه د دغو کې ناستي، په دې میلو ټیلو کې ناستې او خبرې کوي، خبرې هم ډېرې خوندوري که نه. وایي مار ښکاره کومه او نولې جنګومه او پلانې کوم او پلانې کومه، نو بس کیل ختم او پیسه عظم، نه مار را ښکاره شي نه نولې ښکاره شي، خو پیسې جیب ډک شي، کیل ختم پیسه عظم شي. صحیح ده. نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خپل باندې دا آیات راغی چې ولا بقول کاهن، دا خو د کاهن خبر هم نه ده، د ترویتی خبر هم نه ده. قلیلا ما تذکرون، ډېر لږ ستاسو نه نصیحت اخلي. عجیبه نه شاعري نه شاعري ده، نه د کاهن او د مداري خبرې دي، چې دا څه شی دي؟ وایي تنزیل من رب العالمین، دا د رب العالمین څه خبرې دي، راغلی دی د رب العالمین د طرفه نه. نو عمر څلور آیاتونه اورېدلي ډېر نه، تا غوڼ قرآن واورېده، او عمر صرف څلورو آیاتونه اورېدلي. ما ورته الحمدلله مسلمانان یو، عمر لا مسلمان نو، او آیاتونه څلور اورېدلې دي، او ما ورته 10 سپارې واورېدلې. نو د عمر د زړه دنیا څه شوه؟ بدله شوه. او چې کله رسول الله سلام وګرځو، ویل کلمه راته وایه. صحیح ده. مسلمان شه سیبا تنزیل من رب العالمین. ولو تقول علینا، کچره د جوړ کې په موږ باندې باز القابیل باز خبرې، لا اخذناه بالیمین، خامخا به ونیسو موږ دلته بیمین، بالیمین په خپل طاقت باندې. الله وی که دا پیغمبر د ځانه چرته څه جوړ کی، نو زه به په خپل طاقت راونیسم، او دا لاسه کې ثم لقطعنا منه الوتین، به به من کټ کو د دنا رګ د مړی رګ د زړه. الله وی د زړه رګ به کټ کما، مطلب دا دی چې مړ به کما. صحیح ده. که دا پیغمبر د ځانه خبرې جوړې کړي، نو بل خلاصه کې فما منکم، نشتره ستاسو نه من احد یو تن عنه، په باره د ده کې حاجزین منع کوونکې، څوک وي داسې شته چې زمانه به بچ کړي.
وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ یقینا دا قرآن خامخا شناختی کارډ ده خود چا د پاره للمتقین د پاره د متقیانو وَإِنَّا لَنَعْلَمُ یقینا من خامخا پویګو ان منکم چې یقینا باز تاسو نه مکذبین دروغ جنتیا کوونکې دي وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ یقینا دا افسوسی په کافرانو باندې او دا حق دی یقیني دی په صاحب بسم ربک پاکي بیان وا دنوم درب دی العظیم چا غلوی ذات امتیازات د حقی درې نمونه ذکر کړل د سورۃ حاقه دا واقعه دا قاریه دا د قیامت درې نمونه ذکر کړل په دې سره ممتاز دي دارنګه د اصحاب الیمین او شمال حالات ذکر کړل په دې سره ممتاز دي سورۃ المعارج او یایم ده پستحقینا او یو کم اتیایم ده پستحقینا څنګه ترتیباً دي داسې نزولونه هم حرابت او تعلق مخ سره داري چې مخ کی صورت کې پناه د عالم و اجمالا چې دا دنیا و پناه کیږي اوس دلته کې تفصیل ذکر کړي یا مخ کی ویل هملت الارض دلته وي تكون الجبال کل تكون الجبال کالعهن صحیح همخ کې صفاتونه د کافرانو اوس د مؤمنانو صفاتونه واورا داوود صورت زجر د زورنه د چالرا منکرین لرا سأل سائل بعذاب واقع سوال وکي سوال کون کی د عذاب واقع کیدون کی څوک سوال کون کې دي څوک وای چې مراد نظر ابن حارث دی انپال کی تیر شو چې ول اللهم ان کان هذا هو الحق کله دا حق نو موږ باندې باران د کانو ورو نو څه چلو شو د بدر په جنگ کې مردار دعای قبول شو څوک ابو جهل څوک چې کم دینو عتبه ابن ابي معيط او څوک یو د قریش یو جماعت او غیدا سوال کړو څوک د سائل نه مراد نوح علیہ السلام دی چې هغه ویل لا تزر علی الارض من الکافرین دیارا سوال کون کی د عذاب واقع کیدون کی د پاره د کافرانو له سلودا په چنيشتره د پارسوک د پکون کې من الله د الله ر طرف نازل مارج چ خاوند درجو ده یا خاوند سیډو ده تارج الملائکه خیج ملائکه او جبرئیل علیہ السلام الیه الله طرف ته په هغه ورځ کې کان مقدار او چې د اندازه داغه 500,000 کال په کافر باندې پس بر صبر کوا صبر خيستا انهم يرونه بعيدا یقینا دیوین قیامت درا لري او مونږه وینو نږدې حالات یوم تکون السما پاور چې شی باسمان کال موله پشان د خاټې د تیلو یا پشان د قلعي ولیکلې شوی او شی بغرونا کله عین پشان د واړی ډانډس کړې شوی لکه واړی ډانډ شي الوزی نو داسې به دا غرونه الوزی ولا يسأل حمیم حمیما او تپوس باندې شي کوله یو ګرم دوست بل ګرم دوست نه دنیا کې د یو بل ملګریو کنه او د یو بل بارک ډیر ګرم چې د یو پس بچا خبرې وکړي د بل مخ کې کینو د بویل وې دا کاغه خپل دی ورانه د ما ملګری په خبرې کې حال ته د یو بل نه تپوسم نشي کول یو بل ته ټیک ټیک ګوري کته یو بل به ویني نه وینه نه یو بس ورونه یو بل با ویني یود المجرم ودا لاسکه خو خیبه مجرم لو یفتدی کچرتا په بدله کې ورکی د عذاب د غورز نه به بنی خپل ګلالی سره د دینه چې دا د زړه میوه ده ثمرۃ الفؤاد ده کنه د زړه صدا میوه ده خدای به یا الله زما دا ګلاله جهنم ته بوزه خو ما سکا بچکا بچی به یادې ښا نو چې په دې کارونه شي وصایبته واخیه او بیبی د او رور د الله دا تحصیلدار می جن چرته بوزه جهنم ته بوزه خو ما سکا بچ سره د دینه چې دلته په کور ودانې د کور وړانې د پته نه لګي صحیح ده او هرور می بوزا سره د دینه چې خلکو یې رجدا خو زما په ملا کې ودرېږي ها ويرور می سره په ملا کې ودرېږي ها و بصیلته هلتی او قبیله د اغا توبه چې د لزه ور کړو یا الله زما دا ټول قبیله جهنم ته بوزه خو چې شهزاده بچم الکه دا شهزاده سره او دا لاسکه شهزاده وې دا ټولي دنیا والا جهنم ته بوزه خو چې صرف ز جنتی شمه ومن فی الارض او هغه سوچ پزماکه کړي جميعا ټول سمای جیب د اخلاص کی کله نه داسې ان لسوا یقینا دا چې د لمبدا نزاعه للشوا
سوزون کې دا چمړې د سر لرا یو معنا یا سوزون کې دا چمړې د اطراف لرا چمړه بدن وباسي وي تدعو را بلی بدا جهنم منغه څوک ادبره چې شاکړې د الله دین ته وتولوا ګرځیدلې د دویم صفت وجمع مالونه را جمع کړي دي په اوان ساتلې دي په صندوق کې بانک کې جمع کړي دي مخکې په صندوق کې اوس په کوم ځای کې دي په بانک هغه سړی برابرلی وته الیا یا منافق او منافقه زما طرف تراشا الیا یا منافق و منافقه زما طرف تراشا الیا یا کافر مظهری لیکلی دي الیا یا کافر و کافر زما طرف تراشا دارنګه مشرک زما طرف تراشا و جمع کړي دي مال په او ساتلې دي په صندوق کې او یادار چې شمارلې دي بچا سه بویل کنه ویل ویش ماری او چې یو لاک شوي دا داغه خبره ده ها ان الانسان یقینا انسان چې د خلقا پیدا شوی دی حلوعا تپند ارسته وردانګي تودې کټوي ته وردانګي تپندې ها دای پینځم صفات شه کله چې ورسیږي د تشر جزوعن پر یادونه کوي دایش پګم صفات شه چې کله هم څه تکلیف پته ورسی نو بیا پر یادونه کوي او کله چې ورسیږي د تخیر نو منوه من کول کوي و صفاتونه د دوشو اوس د دې مقابله کې خيسته صفاتونه د مؤمنانو ذکر کوي الا المصلين مگر منځ کوون کیا کسان چې په منځونو کې دا په منځونو همیشواله کوي دا ایمون معنا همیشه کوي روزه ګلو اختر ګلو او دارنګ چې کم دینو جمعه ګلو پیخا ګلو او غم ګلو او خادي ګل نه څو شو پینځه شپه شو کنه روزه ګل اختر ګل جمعه ګل پیخا ګل خادي ګل غم ګل شپږ نمبر شو صحیح ده دا خپل خپل ګلان دي خان اختر ګل اختر کی سریپی نو اکثر معشوم هم د ګوتې نه نیولې ځان سره را روان کړي ها جانماز به مراغسته یا د سې کنه ډېر پټره پرای کی پوهیږي په خبره او دارنګي روزه ګلونه خو بس کنه د ته پته ده اخو به د روزه کې درې ورځې پاول دا د روزه پاول او درې ورځې کې منځونه تراوی به چوټي اختر ته چې دوه درې ورځې پاتې شنو به دا ګلان را پیدا شي صحیح ده نو چې کم ده نو بل څه ده جمعه ګل سره د جمعې مول راځي بل ده غم ګل اجره کې ناشته غم کې نو خلک لاړل نو دی وای ک پاتې کېږم خو په شرمېږم نو راشه بل خادي ګل له خادای لته دي خلک تلاړل نه کده پاتې کېږي نو شرمېږي بل څه ده پیخا ګل لار چرته د ملګرو سره ملګری دی او ملګری چرته منځ گزار دي لاول خدای ډېر ګران نه چې ځکه چې صحبتي چرسی تورا چرسی کونه د صحبتي بنګي تورا بنګي کونه ده هغه سړی د ارچ هغه چا سره ګرځي چې بیلماز سره ګرځي او من چرته دی سره ملګری شوی دی نو هغه د جمعه تلاړل بانګو ویلې شه نو دی وای کزته په دې لار کې پاتې کېږم خو په شرمېږم نو راشه زبم سره صفایي مو پایو کما دا کنه دا ختم شوی دی کنه هغه اجازه ته دلته ناسم ورشه د منځ وکړه راځي بیا کنه دسه وای کنه زه حیران دي ته ما په دې دغه کې مزه یو ځای کې کنه یو ځای کې بسنوم به نه یاد دانو خنه دی یاره لکه چې کنه پوښ وکنه یو ځای کې ما نو زه به چې مول روانم نه دا خلک به دې لارو کې چې کم دی نو څه دی ناستو نو زه په وایله کې حیران یم دې ته چې دا خلک بانګ ناوري کارنه دي کنه څنګه چل دی لکه زه اکثر چې کوم ځای کې مې زه فکس ټایم لازم کنه نو زه به فکس ټایم لاتم چې مثال ته 15 منټه لار ده نو 15 منټه کم به زه وتم د کور نه کنه نو الته جمعه ته 15 بس له فکس ټایم لار رسیدم نو دا خلک به په دې لارو کې لیدل نو ما به چیرې دا باندې جوړ دی اورې دل نه دی کار نه دی دا څنګه چلې زه خو حیران یم دیتا چې سړی بانګم ووري بیا جمعه ته ناراضي تا څنګه چلې یار او داخله کوئی وې د بیل مازی یو جدا خواندې ښا او طالبان ځان له په بیل مازی په سیمړ شو داسې خلک وې او زمونږ نه کله چرته د سار جمع چرته ډیر وخت بعد داسې لاړ شي کنه جمع لاړ شي مون نه یادو مونږ وشي بیا پوښوي
او جمع لاړ شي او بیا ټول ارس په دې جیبونو ګوتې و چې سرانه ورکتیا سرانه خدا د عادت خبره نه نو دائمون معنی چې همیشه مونږ کوي ګوره دا ګلان ملانه نه یو کسان په اموالم دیم صفت چې په مالونو دي کې حق معلوم دی د پاره د سوالګرو ول محروم او د پاره د بے نصیبو او کسان یصدقون بیوم الدین چې تصدیق کوي د ورځې د جزا او د سزا او دا کسان دي څلورم صفت چې د عذاب درب نه یریږي ان عذاب ربهم کینه عذاب درب د غیر مامون ندی تی بچوي څوک یا نه دی بچوي د چانه پنځم صفت ادارې کسان چې دي د اندامونو حفاظت کوي مگر په خپل بیان یا چې مالکان شوی دی ول خیلا سنا نو ندی دی ملامت کړي شوی چا چې ولټه ولا سوا د دینا بللار دا کسان دي تجاوز کوونکی دا شپږم وم صفت کسان چې دي د امانتونو او د وادو راول لحاظاتون کی دي نهم او اتم صفت ادارې کسان چې دي په گواهینو باندې قائمون برابر ولاړي نهم صفت کسان چې دي د منځونو حفاظت کوي اول کې منځو او اخر کې بیا منشو دا کسان دا ولا بشارت دي دا کسان با په باغونو کې مکرمون عزت من کړي شوی پمال الذين سریا کسان چې کافران دي قبل کا استاد خوانه یا استا خواته قبل کا استاد خوانه محتوین منډي وي یو معنا دارا چې ستانه تختی زکه چې رستو راضي په سوره مدثر کې استاد خوانه ولې تختی زکه چې ته قران بیانې او د قران مثال د څه دی د زمری دی او د دې مثال د څه دی د خر دی او چې زمری راکاره شي نو خر بیا صحیح ده کنه قران وی کانهم حمر مستنفره لکه چې دی هغه خر دی چې تریږي تختی فرت من قسوره تختی د سنه د زمرینه دا قران وی ښا ومنګه صرف په پښتو کې معنی وکړه نو دغه زمون ګناه شولا نور الله مخ کې نه ویلو او الله د چا په کوټه کې نه دیناس اپ کې د چا خیال نه ساتي یا پمال الذین سدیا کسان چې کافران دي قبل کستا طرف ته د پاره د zarar محبین رامنډي وي تعالی zarar درکې تکلیف درکې د خی طرف او ګس طرف نه ایزینا ډلې ډلې آیات ماو آیات ملري اریو سړی د دینا چې دنه بشي باغ د نعمتونو ته کلا نه د داس یقینا موږ پیدا کړی دی لرا مما دا غنه عملون چې دی پويږي زګوا کوما رب د مشرقونو او رب د مغربونو ان لقادرون چې یقینا موږ خامخا قدرت والا یو الا په دې خبره ان نبدل چې په بدل کې راولو ورد دینا او نه یو من کمزوري الله وې زه کمزور نه ما ستا په ځای باندې بنور پیدا کما مړه ته څه شي خوشش پټې کنه شپک پټه بدن دې پرې دا ودی لرا یخوزو چنن وزي او لوبي وکي تر دې چې ملاو شي د هغه ورځ سره یو ادونه چې دې سره واده کول شو په ورځ باندې چراوزي با من الاجداس د قبرونو سران په جلتای سره لکه چې دا اعلان سوبین هغه درگاہونو ته یو پیزون منډي وهم کړي بوتانو ته منډي والے نو د قصب اوس الله طرف ته منډي وای خاصه نفساروم ذلیل وسترګې ددای پټکړې وای دل رزلت دا هغه ورځ دا قانون یادو چې دې سره واده کولې شو امتیازات د سورۃ المعارج داو یو دا چې د قیامت او غدواله ذکر ک چې سره زر کاله ده دویم صفات د مؤمنانو دریم دا چې د عالم په پناه کیږي او دای په بل طریقه باندې سکړه هغه چې کم دینو ذکر کړه